یو سړی 100 کاله مړ و، الله پاک را ژوندی کوی. دا عجبه خبره ده. حضرت عزیر بن شرخیه علیه السلام د الله تعالی پیغمبر و. نو بخت نصر د ده په قوم باندې، دا د بني اسرائیلو قوم بد اعمالیانې او ګناهونو کې ملوث و. الله پاک دوی باندې بخت نصر باچا مسلطه کوی، ټول یې سره مړه کړو، دورې سره غورځار کړو. 100,000 کسان گرفتار شو. په هغو کې حضرت عزیر علیه السلام هم و. حضرت عزیر علیه السلام چې کله را خلاص شوی خپل علاقې ته راغو، باچا د بیت المقدس علاقه بالکل ډنګه کړې وه. نو په دا علاقې داسې وکتل، ټوله علاقه بالکل ویرانه وه، ونې بالکل له میوو ډکې وې. دی ډېر په حسرت سره په افسوس سره دا خبره وکړه، انا یحیی هذه الله بعد موتها، دا به څرنګه الله پاک بیا وبادوي. ګوره ونې له میوو ډکې دي، انسانان نسته چې وخوري. نو ده د میوه راوشکوله، له انګورو جې اوبه هم وباسلې، زی ته واچولې، څه میوه یې وخوړه، څه له ځان سره کړه. خر باندې سپور و، دا خر یې راوستو، خر یې وتړو، مضبوط یو پړی ویه. دی دلته راغو، ډډه ولګوله، ویده شو. درته د الله امر پې وشو، دی مړ شو. او بیا کله ووتل د فارس له باچاهانو چې یو باچا راغویه، بیرته دا علاقه موباده کړه، او کوم خلک بخت نصر شیندلي و هغه هم راټول کړو. بیرته علاقه تر هغه مخته زیات د رونق والا جوړه شوه، او بادي ډېره زیاته شوه. نو کله چې 100 کاله پوره شو، دی الله پاک بیرته د الله پاک په امر باندې دی راپورته شو. دی چې کله راپورته شو، خر خو یې تړلی و، خره ته چې وکتل، د خره یې هډوکي و، یو شی هم نو، او اپل فروټ هغه بالکل تازه و. کوم د انګورو اوبه زه ته اچولې وې، هغه زه کې بالکل صحیح وې، خرابې سوي هم نه وې. نو ملایکه ورته راغله د انساني په شکل باندې. الله وحي پرې راوکړه، پوښتنه جوړ کړه چې ته ای عزیره څومره وخت ویده وې؟ د ما په اندازه سره سهار تر مازدیګره ویده وم، لا بلې کم وم، یوه ورځ لا کم زه ویده وم. الله پاک ورته وویل چې نه، ته 100 کاله عزیره ویده وې، 100 کاله. د تا خره ته خو وګوره، د تا خر بالکل د دې هډوکي ایرې سوي دي، خاورې سوي دي. ته اوس ورته ګوره زه څرنګه یې عزیره د تا د خپل قدرت یو کارنامه در ښکارومه. نو د حضرت عزیر علیه السلام خر الله پاک بیرته جوړ کړو، د هډوکي سره را یو ځای سو، غوښه پرې راله، صاحب کې خر هنګارې کړو. کله چې حضرت عزیر علیه السلام د الله پاک دغه هغه ته وکتل، چې زوره باندې دا خبره وکړه، سجده باندې سویه، الله تعالی ته وایي اعلم ان الله علی کل شیء قدیر، الله پاک په هر چی شي باندې قادر ده، د ما دا یقین ده. حضرت عزیر علیه السلام چې کله کلي ته راغی، خپل کور یې غوښت ویه، 100 کاله وتلي وو. یو بوډۍ وه، پالج والې وه، سترګو باندې ړنده وه. پوښتنه جن وکړه چې د عزیر کور چیرې ده؟ دی ورته وویل چې عزیر خو 100 کاله کېږي ورک ته، نو هغه ته څه کوې؟ او زړه شوه، د ده دا ویښتان هم لا دغه یې تور و. نو ورته وویل چې زه عزیر یم. بوډۍ ورته وویل نه، که ته عزیر یې، عزیر علیه السلام خو دوړ سړی و چې الله پاک مقبول سړی و، دعاګانې بیا الله قبلولې. ته ما ته دوا وکړه چې د ما دید خو راسي، زه خو روغه سم. د مبارک دوا ورته وکړه، دید یې راغو، بیرته روغه شو. دا ډېره خوشحاله شوه. حضرت عزیر علیه السلام یې بني اسرائیلو یو کلي ته وروستو، یې ته ورته وویل چې دا عزیر علیه السلام. هغه نه مانو. هغه ورته وویل چې عزیر علیه السلام په ملا کې یو نښان و، تور نښان، د سپنګۍ غوندې تور نښان و. نو د سپنګۍ غوندې تور نښان خو و. ته ورته ویلې دومه نښانۍ دا و. حضرت عزیر علیه السلام ټول تورات یاد و، تورات یې ټول ورته ویایي. دا یو وویل چې دا تورات به موږ څرنګه منو. کله چې بخت نصر باچا راغلی و، 40,000 د تورات عالمان یې رانیولي وو، یو یې مړ کړی و. ته اوس د ما نیکه د انګور د ونې لاندې یو نسخه ښخ کړې ده، هغه کوم چیرې پیدا کړه، هغه یې راوباسله، بالکل دغسې و. حضرت عزیر علیه السلام ته الله پاک دا یو قدرت، خپل د قدرت کرشمه ورښکاره کړه. په دغه کې سبق د موږ او د تاسې دپاره دا ده، حضرت عزیر علیه السلام خر خو مړ و، میوه یې نه وه خرابه سوې. نو په دا ایدره کې
ټول مسلمانان ښخ وي، په ځینو باندې د الله تعالی کرم وي، په ځینو باندې عذاب وي، په ځینو باندې راحت وي. دا به موږ بنو هوا هم یو رنګه، زمانه هم یو رنګه. نو بس دا لکه څه ورسې الله پاک قادره ده په دغه باندې، هلته هم قادره ده. او دوم دا د کله چې حضرت عزیر علیه السلام بیت المقدس ښار ته وکتل ویرانو، نو ډېر د افسوس سره دا خبره وکړه چې ستا به څرنګه بیا وباده کېږي. نو په وطن باندې زړه بدول، خوا بدول، دا طریقه د صالحینو او د انبیاو ده. دا واقعه په سوره بقره کې قرآن مجید کې موجوده ده. تفسیر جلالین باندې حاشیه جمل جلد نمبر 1 212 نمبر صفحه باندې دا واقعه موجود.